السلام علیکم. د دوی ورځې مخکې یو خبر واورېدی چې په کوټي ښار کې د یو چا سره فراډ شوی دی د بانک په ذریعه باندې چې 40 لکه روپۍ د اکاونټ وتلي دي. نو سړی ما دا سوچ وکړ چې په کوټي کې هم دا کیسې اوس شروع شوې. نو هغې پسې چې ما اول تفتیش وکړ چې ورپسې مو ته هغه سړي ته چې دا واقع شوې د هغه کور په شالدره کې په حاجي روډ کې دی او هغه زما ګراک هم دی تقریبا سلام دعا عالمین دی سلام دعا مې نشته د هغه دا کیسه شوې ده 40 لکه روپۍ د اکاونټ وتلي دي او دی خبر شوی هم نه دی ورباندې د چې څو ورځې بعد خپل اکاونټ سره د ATM په ذریعه پیسې راایستلې نه هغه په اکاونټ کې ورپې هم نه وو. همدا چې علاوه وکړو د سره اکاونټ نه ګرده وتلي دي او په سوشل میډیا په ذریعه وتلي دي ټیک ټاک په ذریعه وتلي دي یا بل شي په ذریعه وتلي دي دی خبر شوی نه دی. ناولاده خدا ده چې د خپل یا زوی د چک به ورکړي یا به ATM ورکړي د پیسې راوباسه نو دله میسج راته یا بدل ټلیفون نه دی د ستا کیش د ستا چک راغلی دی کیش لپاره د خبر دی او د 40 لکه روپۍ وتلي د یو وارم نه میسج نه کال نه شی راغلی دی او 40 لکه روپۍ وتلي دي. نو د څه دا معلومیږي چې د بانک ولا د څه ملاو شوی دی یا شی شوی دی او په دې کې ته خپل مهرباني وکړي د خپل بانک اکاونټ باندې په نظر ساتي او ته په میاشت کې خامخا لاول وکړي او د پالتو نوټیفیکیشنان چې په د موبایل باندې راځي دا وکړي کوي مې د ایډمیډ هیڅ شی مه چلوئ دا په دې څه ګرده فرار دې سره جوړېږي او دې سره ستاسې اکاونټونو تاوان رسېږي او دغه یو میتود شیر کوو په بانک خپل په بانک اکاونټ باندې ډېر نظر وساتئ خیال پکې کوئ علاوه پکې چکوئ او د پالتو ایډنګ د چې موبایل کې سوشل میډیا باندې یو شی خلاص دی ایډنګ راځي دا ډېر باید ځان وساتئ. مهرباني کور ودان.